اوس راځو بلې موضوع ته د انسیډنس انګل فار مووینګ سرفیسز د څرخېدونکو یا خوځنده سطحو دپاره انسیډنس انګل د دې دپاره چې دا هغه کولکټرونه چې هغوی کنسنټریټینګ وي یعنې د لمر وړانګې یوې نقطې ته متمرکزې کوي هغوی د دې دپاره چې د ایفیشنسي نور هم زیاته سي او ډېره استفاده ځنې وسي په ټریکینګ شکل جوړیږي. ټریکینګ دا معنا چې په لمر پسې ګرځي. لمر چې سهار راخیږي د ختیځ طرف ته د کولکټر مخ هم د ختیځ طرف ته کیږي، د هغه رقم د لمر پسې راګرځي بالاخره یعنې کله چې لمر لویږي ویسټ طرف ته دا سرفیس یا د کولکټر ورسره ګرځي. دغه ته بیا ټریکینګ سیسټمونه ویل کیږي. یعنې یو خو دی کنسنټریټینګ کولکټر دی چې د لمر وړانګې یوې نقطې ته متمرکزې کوي، خو حتمي دا نه ده چې دا به کنسنټریټینګ وي، یعنې کېدلی چې موږ د سولر پي وي پینلونه چې موږ برق ځینې تولیدوو دا هم په ټریکینګ سیسټم جوړ کړو چې لمر راخیږي مخې د لمر وخواته یې کرار ورسره ګرځي یعنې په هره دقیقه کې دی د لمر سره ګرځي. نو دا ته بیا ټریکینګ سیسټمونه ویل کېږي او دا د دې دپاره چې د سیسټم ایفیشنسي زیاته سي، په زیاته اندازه باندې انرژي د لمر د وړانګو انرژي جذب کړو. ټریکینګ سیسټمونه بیا په څو ډوله جوړیږي چې پر هغوی باندې به هم بحث وکړو. او دلته تر ټولو مهمه خبره د هغوی د ډګري ده، یعنې دا مخکې چې مو کومې زاویې وویلې دغه زاویې ډېرې مهمې دي تر څو دا سیسټم داسې عیار سي چې د لمر په لږ تغییر سره هم سولر کولکټر ورسره وګرځېږي. یعنې دغه اړوند زاویو باندې چې مخکې موږ بحث وکړي دا په ټریکینګ سیسټم کې استفاده کولی سو. راځو اوس پر دې باندې بحث کوو چې څو ډوله ټریکینګ سیسټمونه موږ لرو. ټریکینګ سیسټمونه عموما په دوه قسمه دي، سنګل اکسس سیسټم دی او ټو اکسس سیسټم دی چې دې ته یعنې دغه ته ډل اکسس سیسټم هم ویل کېږي. یو دا دی چې یوازې پر یوه اکسس باندې ګرځي. فرضاً لکه موږ سولر پي وي پینلونه چې مو ایښي یوازې داسې کوو، یعنې موږ خو اوس بیخي ثابت یې ایښي، داسې کوو چې هره ورځ یوه درجه یا لږ تغیرول لوړ او ښکته کوو. فرضاً د جنوب طرف ته مو د سولر هندارې مخ کړی دی، دا هره ورځ تغیروو خو لږ تغیر مثال د ورځې ورکوو. بل ډول سیسټم بیا داسې دی چې هم هره ورځ تغیر ورکول کېږي. فرضاً لمر ډیکلینیچر خو فرق کوي، لمر راپورته کېږي په دوبي کې او په ژمي کې ښکته کېږي، یعنې دا ډیکلینیچر خو هره ورځ تغیر کوي. نو سولر هندارې دغه ټیلټینګل یې موږ هره ورځ ورسره تغیروو. دا خو یو ډول اکسس دی، یعنې دې ته سنګل اکسس ویل کېږي. او بل بیا ډل اکسس یا ټو اکسس سیسټم دی چې د ایسټ څخه ویسټ ته هم ټریکینګ ورکول کېږي، یعنې سهار د خوا څخه یې مخ ایسټ دی، دغه رقم چې لمر حرکت کوي دا ورسره ګرځي د سولر پي وي پینل تر ویسټ پورې هم دا حرکت لري او هم نارت ساوت حرکت ولري. دې ته بیا ټو اکسس سیسټم ویل کېږي یا فل ټریکینګ سیسټم ویل کېږي. په سنګل اکسس کې موږ یا نارت یا ساوت اکسس لرو، یعنې سولر پینل هنداره داسې لرو چې یوازې نارت او ساوت تغیر ورکوو، شمال او جنوب چې دا کار د ورځې یعنې د ورځو په تغیر باندې کېږي، هره ورځ یې باید تغیر کوو. بل ډول یې بیا ایسټ او ویسټ د اکسس دی. فرضاً هر ساعت دا باید تغیر سي، یعنې د لمر د تغیرېدو سره دا باید تغیر سي، خو دا موږ په لاس نه کوو دا سیسټمونه، دا بلکې د دې لپاره یو میکانیزم جوړیږي چې سهار لمر راوخیږي د سولر پي وي هندارې مخ د لمر پر خوا باندې تر څو چې لمر لویږي هغه باید ورسره وګرځېږي. نو دا سنګل اکسس دی چې یا ساوت او نورت وي یوازې یا یوازې ایسټ او ویسټ وي، او که چیرې دواړه وي دې ته بیا ټو اکسس یا فل ټریکینګ سیسټم ویل کېږي. رابسو لومړی پول ټریکینګ سیسټم ته. په پول ټریکینګ سیسټم کې دا میکانیزم یې داسې جوړ دی چې هم ایسټ او ویسټ حرکت کوي سولر پینل هنداره، یعنې لمر چې کله سهار راخیږي د سولر پي وي یا کولکټر مخ د لمر پر خوا باندې دغه رقم ورسره ګرځي تر څو لمر لویږي،
هم نارت او ساوت حرکت لري، یعنی هر ورځ دا ډیکلینیشن هم تغیریږي، ځکه د ورځې هر ورځ ډیکلینیشن تغیریږي، د یوې ورځې ډیکلینیشن نظر بلې ورځې ته متغیر دی، هم یې ډیکلینیشن انګل ورسره تغیریږي او هم د سهار د لمر راختلو څخه بیا تر مالوېدلو پورې کولکټر ورسره ګرځي. دې ته پول ټریکینګ سیسټم ویل کېږي. دلته کوساین د انسیډنس انګل یو ده، او یو بله مهمه خبره دا ده په دغه کولکټرونو سولر پینلونو کې زموږ دپاره تر ټولو مهمه انسیډنس انګل ده، ځکه انسیډنس انګل موږ ویلي وه چې پر سطح باندې د نارمل او د وړانګې ترمنځ زاویې ته انسیډنس انګل ویل کېږي، او موږ به ډېر کوشش کوو چې دا انسیډنس انګل راکمه کړو، یعنی پر سطح باندې که چیرې نارمل فرض کړو پر دې سطح باندې موږ نارمل رسموو، هغه نارمل باید پر وړانګه باندې منطبق سي، یعنی وړانګه پر سطح باندې عمود ولګېږي. دا هغه وخت لګېږي چې نارمل او وړانګه یو پر بل باندې منطبق سي، سره موازي سي، نو دا هغه وخت ممکنه ده چې وړانګې عمود پر ولګېږي. او سولر پی وي پینلونه دي که کولکټرونه دي، هغه وخت افیشنسي زیاتېږي چې وړانګه عمود پر ولګېږي. نو په پول ټریکینګ سیسټم کې موږ کوشش داسې کړی دی چې انسیډنس انګل یعنی کوساین انسیډنس انګل یو سي، یعنی زاویه یې صفر سي. فرضاً کله چې سهار لمر راخېږي د دې مخ د لمر خواته ګرځي، د لمر وړانګه چې پر لګېږي او دلته چې پر دا سطحه باندې نارمل رسمیږي، د دغه سطحې نارمل او د لمر د وړانګې ترمنځ زاویه صفر کېږي، یعنی موږ کوشش کوو چې دا کولکټر داسې لمر ته مخامخ کړو چې دا انسیډنس انګل یې صفر سي، نو وړانګې به عمود پر لګېږي او افیشنسي د دې سیسټم زیاتېږي. دغه رقم په هر دقیقه کې چې دی تغیر کوي، دا ساعت هم تغیر ورسره کوي، یعنې هغه نارمل یې ورسره تغیرېږي. د ورځې تر پایه پورې د دوی یعنې د سطحې نارمل او وړانګه یو پر بل باندې منطبق وي. نو په پول ټریکینګ سیسټم کې زاویه صفر ده، یعنې انسیډنس انګل، یعنې د نارمل پر سطحه باندې د نارمل او د وړانګې ترمنځ زاویه صفر ده. او دا سیسټم چې دی مکزیمم انرژي د دې څخه موږ په لاس راوړلی سو، دغه پرفارمنس ډایاګرام دی. د دې لپاره دلته څو خطونه چې راکول سوي دي، او د ایکونوکس دپاره دی، یعنې د پسرلي او د مني اعتدال چې موږ لرو، همدارنګه سمر سولسټیس یا د دوبي انقلاب او د ژمي انقلاب دپاره ډایاګرامونه راکول سوي. د ژمي دپاره یو څه کم دی په دې خاطر چې په ژمي کې په مجموع کې د لمر وړانګې په هغه سطحه باندې یو څه نه لګېږي، او د لمر د وړانګو هغه مؤثریت یې څه کم وي. بل ډول بیا ټلټډ نارت ساوت اکسس وذ ټلټ اجسټډ ډیلی، یعنې دا هره ورځ دې ته ټلټ ورکول کېږي. نارت او ساوت خو دی، خو دا ټلټ یې هره ورځ ورکول کېږي. چون دا یعنې سیسټم یوازې نارت او ساوت لري، ایسټ او ویسټ نه لري، یعنې د لمر راختلو لوېدلو سره دی نه تغیرېږي، بس پر هغه ثابت حالت باندې ولاړ دی. یوازې هره ورځ فرضاً موږ ټلټ انګل وتغیروو. په دې کې که چیرې موږ یعنې دا میکانیزم په کار وړو، که چیرې انسیډنس انګل هم څلور راسي، یعنې د نارمل او د وړانګې ترمنځ زاویه که چیرې 4 درجې هم سي، خو دا که ورته وګورو د دې کوساین 0.998 کېږي، یعنې تقریبا برته یو کېږي. نو دلته موږ وایو چې بیا مو یعنې مکزیمم انرژي مو په لاس راوړې ده. البته یوازې به هغه وخت وړانګې پر کولکټر باندې منطبقي چې 12 بجې سي، ځکه د سهار په وخت خو نو د کولکټر مخ یا د سولر پی وي پینل مخ د لمر په خوا باندې نه ګرځي، یوازې پر 12 بجې باندې نو بیا باندې عمود کېدلی سي. او دا هم د ډیکلینیشن زاویې دي چې د ورځو په تغیر باندې چې څنګه تغیر کوي. فرضاً په لومړي حالت کې چې تقریبا ورځې یعنې د تقریبا د 28 ورځو یا 28 ورځو دپاره موږ -22 ډیکلینیشن لرو. دا رقم نو بیا مثبت 22 ډیکلینیشن لرو، راځه په ترتیب سره -13 درجې ډیکلینیشن بیا د تقریبا که حساب ورته وکړو د 14 ورځو دپاره لرو. دا د ډیکلینیشن او د ورځو تعداد دی. او دا هم پرفارمنس ګراف دی چې موږ ته د ټلټډ نارت ساوت اکسس سیسټم دا راته ښیي، یعنې یوازې کله چې 12 بجې سي د پرفارمنس مکزیمم وي، ځکه
پر 12 بجې پر ده باندې وړانګې ومود کېږي، دی خو له لمر سره مخ نه ګرځي، لمر چې ورته راسي نور نو بیا موږ د ده ډیکلینیشن د لمر د ډیکلینیشن سره یعنې ډیکلینیشن انګل مو تغیر ورکړی دی، نو پر 12 بجې باندې انسیډنس انګل صفر کېږي، پر نورو وختو کې نه د صفر، ځکه د سهار په وخت کې هم زاویه جوړېږي، کله چې تر 12 بجو یا مخکې یا وروسته، یعنې دا 12 بجې چې تر 12 بجو وروسته کېږي یا مخکې کېږي، په دواړو حالاتو کې بیا زاویه انسیډنس انګل یعنې صفر نه ده، یو اندازه ورسره جوړېږي، نو ځکه پرفارمنس یوازې دلته مګزیمم دی. بل ډول سیسټم بیا پولار نارت ساوت اکسس دی او ایسټ ویسټ ټریکینګ دی، یعنې دا سولر پینل په یو زاویه باندې فکس زاویه باندې پرته ده، لکه موږ عموما په کورو کې سولر پی وي پینلونه په یو زاویه باندې ایږدو، دا نارت ساوت شکل دی، خو ټریکینګ هم لري په عین حال کې، ایسټ او ویسټ ټریکینګ لري. د دغه سیسټم او د پول ټریکینګ سیسټم فرق څه دی؟ په پول ټریکینګ کې دغه نارت ساوت زاویه ثابته نه وه، دا هم هره ورځ تغیرېدل، خو دلته د نارت ساوت زاویه ثابته ده، فرضاً یوه زاویه ده ټاکل شوې ده، خو یوازې ایسټ او ویسټ تغیر کوي، یعنې سهار چې لمر راخېږي مخې پر دې خوا باندې، بیا تر لمر لوېدلو پورې د سولر پی وي پینل یا کولکټر مخ ورسره ګرځي. مونته د نارت او ساوت اکسس دا زاویه چې ده دا به د کال په اوږدو کې ثابته نیول شوې ده، د دې لپاره نوم تقریبا یعنې د کوساین د انسیډنس انګل موږ کوشش کوو چې مساوي کړو د ډیکلینیشن سره، یعنې دلته هم خو بیا کوشش کېږي چې انسیډنس انګل صفر شي، خو چون یوازې د کال په څو محدودو ورځو کې دا انسیډنس انګل صفر کېږي، ځکه د دې زاویه پر یو ثابت ډیکلینیشن باندې راغلې ده، یعنې هره ورځ بیا نه تغیرېږي، یو ثابته زاویه ورته ورکول شوې ده، خو بیا هم پرفارمنس ښه دی نظر هغه مخکینی سیسټم ته. بل ډول بیا سولر پی وي کولکټر یا هنداره ایسټ او ویسټ هوریزنټل پرته ده، یعنې دلته که وګورو ایسټ او ویسټ ته هوریزنټل پرته ده، خو نارت او ساوت ټریکینګ لري، د دې ټریکینګ بیا نارت او ساوت دی، یعنې جنوب خواته راپورته کېږي او کښته کېږي، نور ختیځ او لویدیځ طرف ته، یعنې د لمر سره مخ نه ګرځي، ختیځ او لویدیځ طرف ته حرکت نه لري، یوازې نارت او ساوت باندې حرکت لري. هغه تغیر یو نو ورځنی دی، یعنې هره ورځ د ډیکلینیشن سره دا سولر پی وي هنداره راپورته کېږي او کښته کېږي، یعنې کله چې ژمی خواته ځو ژمی رانوی کېږي د سولر پی وي هنداره راپورته کېږي ورسره، او کله چې بیا برته دوبی راځي نو لمر رالوړېږي په سر خواته، سولر پی وي هنداره برته ورسره کښته کېږي د نارت طرف ته، یعنې د دې ټریکینګ سیسټم یوازې نارت او ساوت دی. ایسټ او ویسټ ته بس هغه رقم هوریزنټل پرته ده، د دې لپاره چې موږ غواړو کوساین د انسیډنس انګل یې پیدا کړو، بیا د دې فورمول د لارې د هغه ځانګړی ډیکلینیشن او په هر ساعت کې غواړو پیدا یې کړو، د هغه لپاره یې محاسبه کولی شو، یا هم د دې فورمول د لارې هم کولی شو چې محاسبه یې کړو. خو که چیرې پرفارمنس ډایګرام ته یې وګورو، پرفارمنس ډایګرام یې بیا هم تقریبا تر یو حده پورې ښه دی، یعنې ایسټ او ویسټ ټریکینګ نه لري، هره ورځ داسې نه دی چې سهار کولکټر مخ د لمر خواته شي بیا تر مازدیګره پورې، خو دا نارت او ساوت چې ولري هم صحیح دي، ځکه هرې ورځ ډیکلینیشن سره تغیرېږي. بل ډول یې بیا هوریزنټل نارت ساوت اکسس وذ ایسټ ویسټ ټریکینګ، دلته بیا د سولر پی وي هنداره نارت او ساوت ته هوریزنټل پرته ده، خو ټریکینګ یې ایسټ او ویسټ دی، یعنې د ډیکلینیشن سره تغیر نه کوي، بس پر ثابت ډیکلینیشن پرته ده، یوازې کله چې لمر راخېږي بیا چې لمر لوېږي تر دا وخته پورې دا خپل مخې لمر ته کړي، نور هوریزنټل پرته ده، نارت او ساوت حرکت نه لري، یعنې زموږ داسې هندارې لکه په ساده ډول چې یو هنداره پر بام باندې پرېباسو دا شکل لري، یوازې کله چې لمر راخېږي د هاخوا څخه یې ورته راپورته کېږي، خپل مخ ورته راپورته کوي، کرار ورسره ګرځي بیا تر لمر لوېدلو پورې، خو دا سیسټم هم یو الکترونیکي میکانیزم دې ته جوړېږي، یعنې په لاس باندې هره دقیقه نه ګرځي،
بلکې دې ته یو سیسټم الکترونیک سیسټم ورته جوړ دی خپله دا سولر سیسټم یا سولر پی وي هنداره ورسره ګرځي نو د دې لپاره موږ انسیډنس انګل د دې فورمولونو څخه رامحاسبه کولی شو او دا هم پرفارمنس ډایګرام دی پرفارمنس ډایګرام یې ګوره ځکه ډېر کم دی چې یوازې ایسټ او ویسټ ټریکینګ سیسټم لري نور نارت او ساوت ته تغیر نه کوي او موږ دا ویلي وو چې ډیکلینیشن خو هره ورځ تغیر کوي دا باید ورسره تغیر شوی وای دا چې دا پر دې اکسس باندې بیخي هوریزنټل پرته ده نو ځکه یې پرفارمنس یې څه کم ښودل شوی دی اوس به راسو د دې کمپیریزن ته د دغه څو سیسټمونه چې مو ویله څلور سیسټمونه وه د دې یو کمپیریزن به وکړو چې که چیرې یعنې کوم سیسټم زموږ لپاره مؤثره دی په ژمي کې په دوبي کې یا په مني کې یا مني او پسرلي کې نو دلته څلور واړه سیسټمونه داسې پرتله شوي دي چې ESS او WS ای مو د ایکوینوکس معنا لري یعنی اعتدالونه دي چې دوه اعتدال موږ لرو SS سمر سولسټایس دی او WS مو بیا وینټر سولسټایس دی په دغه څلور وختو کې یعنی اصل کې نو درې وختونه کېږي ځکه د ایکوینوکس نو دواړه یو دي نور نو سمر سولسټایس لرو او وینټر سولسټایس لرو پول ټریکینګ سیسټم په ایکوینوکس کې 8.43 کیلو واټ اوره پر متر مربع باندې تولید لري یعنې د انرژي تولید یې په دا اندازه باندې دی په سمر سولسټایس کې 10.6 خو په وینټر سولسټایس کې بیا 15.9 دا که بیا وګورو ایسټ او ویسټ پولار یعنې ایسټ او ویسټ حرکت لري خو پولار دی یعنې په یو زاویه باندې ثابته زاویه ایښودل شوی دی د دې دا هم 8.43 په ایکوینوکس کې دغه رقم تر یعنې تر پول ټریکینګ که ورته وګورو یو څه کموالی ښیي په دې موسمو کې یوازې په ایکوینوکس کې په ایکوینوکس کې ورسره مساوي دی ځکه یوازې د کال په 2 ورځو کې د لمر وړانګې پر دې باندې عمود لګېږي که چیرې بیا راسو نارت ساوت هوریزنټل سیسټم ته د دې پرفارمنس هم یعنې په ایکوینوکس کې کم دی خو په سمر سولسټایس کې بیا ورسره مساوي دی یا تقریبا تر هغه لږ کم دی او په وینټر سولسټایس کې هم کمیږي دغه رقم ایسټ ویسټ هوریزنټل سیسټم ته که راسو دا وګورو خو دلته بیا د دوی په فیصدي په لحاظ باندې تفاوت محاسبه شوی دی فرضاً وایي که چیرې موږ پول ټریکینګ سیسټم 100% فرض کړو دا نور بیا د نور درې پاته سیسټمونه به بیا د پول ټریکینګ سیسټم سره پرتله کړو نو ایسټ ویسټ پولار چې دی په ایکوینوکس کې 100% ورسره مساوي دی خو په سمر سولسټایس کې د هغه 1.9% او په وینټر سولسټایس کې بیا 1.9% یعنې دا فیصدیانې په دواړو حالات کې ورسره مساوي دي خو د هغه څخه یعنې د پول ټریکینګ څخه دا دی تقریبا 8.3% کښتوالی ښیي په سمر سولسټایس او وینټر سولسټایس کې دغه رقم نارت او ساوت هوریزنټل سیسټم دی په ایکوینوکس کې فیصدي دغه په پرتله باندې د ټریکینګ په پرتله باندې 9.1 ده په سمر سولسټایس کې برسه فیصدي ډېره لوړه شوې 1.7 ده په وینټر سولسټایس کې بیا فیصدي ډېره کښته ده چې 18.9 همدارنګه ایسټ او ویسټ ته که وګورو په ایکوینوکس کې 3.8 او په سمر سولسټایس کې 4 ده او همدارنګه په وینټر سولسټایس کې بیا 6.2% یعنې دغه فیصدیانې اصل کې د ټریکینګ په پرتله باندې یعنې که ټریکینګ څومره تولید دی د هغه 2% تولید ولی شي رابسو سنپیډ ډایګرام ته سنپیډ ډایګرام موږ ته یعنې د کال په اوږدو کې د هرې ورځې د هر ساعت لپاره موږ ته هغه اړوند زاویې موږ ته ښیي فرضاً زه غواړم چې پر دلته دا ګرافونه چې رسم شوي دي دا د مختلفو ډیکلینیشنو دپاره دي دغه د سر ګراف یې د مثبت 23.45 لپاره دی خو دغه د پای ګراف یې بیا د منفي 23.45 لپاره دی په دا مابینځ کې نو د اول تغیر یعنې د دې څخه تر دې پورې تغیر 23.45 دی بعد هغې تغیر چې دی هغه 15 درجې دی دلته هم په همدې شکل باندې یعنې دغه دوهم ګراف د دې سر د خوا که ورته ګورو دا د 20 درجو ډیکلینیشن دپاره دی هغه وروستنی 23.15 دی پاته دا نور چې دي دا د منځ نه چې دي هغه 15 درجې تغیر لري که چیرې فرضاً موږ راسو پر 9 بجې باندې کله چې ډیکلینیشن مثبت 23.15 وي غواړم چې پر 9 بجې باندې ازیموت او
الټیټیوډ انګل پیدا کوم. ازیموت به لاندې راشي واسو دا زاویه ګورو چې دا څو درجې کېږي، او همدارنګه که چیرې بیا دورې ولاړ شو الټیټیوډ انګل راته محاسبه کېږي چې 50 درجې باندې. نو یعنې د سنپاټ ډایګرام څخه موږ کولی شو چې هغه اړوند زاویې په اسانۍ سره پیدا کړو. سنپاټ ډایګرامونه د هر ځای دپاره یعنې د هر لټیټیوډ دپاره رسمیږي. د دې دپاره سافټویرونه هم شته چې دا ځینې رسمیږي، خو د هغه څخه موږ بیا کولی شو چې د اړوند زاویې محاسبه کړو. دا هم د کندهار لپاره سنپاټ ډایګرام دی چې د هغه لټیټیوډ 1.2 دی، او همدارنګه یعنې لکه مخکیني سنپاټ ډایګرام کې چې مو کتله د هر سټپ یې 15 درجې دی. نو موږ کولی شو چې د دې څخه اړوند سولر ازیموت انګل او الټیټیوډ انګل محاسبه کړو. خو د دې لپاره موږ لکه مخکې مو یادونه وکړل سافټویرونه لرو، موږ ته سنپاټ ډایګرام د لوکیشن لپاره رسمي، خو موږ بیا کولی شو چې د اړوند څه چې زاویې مو ویلې د هغوی څخه په استفاده باندې خپل هم سنپاټ ډایګرام جوړولی شو. راځو بله موضوع مو شیډو ډیټرمینیشن، یعنې د سایې معلومول. په سولر انرژي سیسټم کې شیډو ډیټرمینیشن یوه مهمه موضوع ده، ځکه کله چې موږ د کولیکټرونو بحث کوو، کولیکټر باید په کومه زاویه باندې راسي تر څو یعنې کله چې موږ دوې راګانې د کولیکټرونو ولرو چې دا یوه رایه پر بله را باندې سایه ونه کړي، یا کولیکټر د یو تعمیر څخه څونه لرې کښېږدو تر څو د تعمیر سایه پر کولیکټر باندې رانشي، د یو بل جسم څخه یې څونه لرې کښېږدو، یا خپله د سولر پي وي هنداره دي یو د بل څخه یې څونه لرېوالی راسي تر څو یو پر بل باندې سایه ونه کړي. نو ځکه ډېره مهمه ده. همدارنګه په تعمیرونو کې تعمیر ته په څونه اندازه باندې دغه اورهنګ ورکول سي یا د پیک ورکول سي تر څو په ژمي کې د لمر وړانګې ورته داخلي سي او په دوبي کې ورته داخلي نه سي. نو د دې دپاره دا خو د کال په اوږدو کې د لمر موقعیت تغیر کوي د ډیکلینیشن په اساس باندې. نو موږ غواړو شیډو سایه یې اوس پیدا کړو چې سولر سیسټمونه کوم چیرې انسټال کړي، دوې راګانې د یوې را پر بله را باندې سایه آیا لویږي که نه لویږي، که سایه لویږي د کال په کومو ورځو کې لویږي، په کومو ورځو کې بیا نه لویږي، او څنګه کولی شو چې بیخي د سایه له منځه یوسو، د فاصله یې څونې ورکړو. یعنې موږ کولی شو د فاصله د ځان هم ډېره زیاته ورکړو، خو موږ غواړو چې نه مو د فاصله دومره زیاته ورکړي چې ساحه مو بې ځایه په نیولي، نه مو داسې کړي چې یو کولیکټر پر بل کولیکټر باندې سایه وکړي، یعنې هغه اپټیمایز حالت یې ډیزاین. نو د دې کار لپاره چې موږ سایه معلومو، موږ مجبور یو چې سولر پروفایل انګل وپېژنو. سولر پروفایل انګل بیا څه ته ویل کېږي؟ مخکې د دې چې سولر پروفایل انګل ووایو، سولر الټیټیوډ انګل ته به راسو. الټیټیوډ انګل موږ ویلي وایو چې د سولر د وړانګې او هوریزنټل سطحې ترمنځ زاویې ته الټیټیوډ انګل ویل کېږي. دلته بیا په عین شکل باندې د سولر د وړانګې د پروجیکشن، دا د سولر د وړانګې پروجیکشن دی، مر وړانګه دا دلته لګېدلې ده، دلته زه یو پروجیکشن رسموم پر د هغه سطحه باندې چې یو نارمل جوړ کړو. نو د سولر د وړانګې د پروجیکشن او پر سطحه باندې د نارمل یا هوریزنټل، که چیرې پر دغه ځای باندې موږ یو هوریزنټل یا نارمل جوړ کړو، د دې ترمنځ دغه زاویې ته پروفایل انګل ویل کېږي. یعنې دلته ما د دغه د لمر وړانګې پروجیکشن دلته ما دا جوړ کړی دی، او پر دغه سطحه مې یو هوریزنټل سطحه پلین مستوي رسم کړی دی یا نارمل مې رسم کړی دی. دغه زاویه چې د لمر د وړانګې د پروجیکشن او د نارمل ترمنځ جوړیږي، دا زاویه ته پروفایل انګل ویل کېږي، چې دلته یې موږ تاسو لیدلی شو. یعنې دا خپله د لمر وړانګه ده، دا که چیرې خپله موږ وایو چې د لمر د وړانګه چې د افقي سطحې سره کومه زاویه جوړوي هغه ته خو الټیټیوډ انګل وایي. اوس د لمر د وړانګې د پروجیکشن او د افقي سطحې ترمنځ زاویې ته بیا سولر پروفایل انګل ویل کېږي. نو سولر پروفایل انګل اوس داسې په لنډ ډول داسې تعریفوو چې د لمر د وړانګې د پروجیکشن او پر سطحه باندې د نارمل یا هوریزنټل سطحې ترمنځ کومه زاویه چې جوړیږي دغه ته پروفایل انګل ویل کېږي. د پروفایل انګل د معلومولو لپاره موږ مجبور یو چې سولر الټیټیوډ انګل باید محاسبه کړو، سولر ازیموت انګل ده او سرفیس ازیموت انګل، دا زاویې باید راته معلومې. کله چې موږ غواړو پروفایل انګل محاسبه کړو، ټانجنټ د الټیټیوډ انګل، ایکسمپل کوساین
د ازیموت منفي سرفیس ازیموت خو مو ویلي وای چې د سولر د وړانګې د پروجیکشن او جنوبي محور ترمنځ زاویې ته ازیموت انګل وایي. سرفیس ازیموت انګل بیا چې کله چې سطحه د جنوب محور څخه کږه یعنې کوږوالی ولري، دغه یعنې دا سطحه چې اوس څونې زاویه د جنوبي محور سره جوړېږي دې ته بیا سرفیس ازیموت انګل ویل کېږي چې مخکې مو بحث ورباندې وکړي. یعنې د سطحې د کوږوالي هغه زاویه ته چې مثال څونه د سولر د جنوبي محور سره اوس جوړېږي دې ته سرفیس ازیموت انګل وایي. خو که چیرې سطحه مخامخ جنوب ته پرته وه نو بیا خو دغه سرفیس ازیموت انګل له منځه ځي، یوازې کولی شو چې ولیکو چې ټینجنټ د الټیټیوډ د سمپل کوساین د ازیموت انګل. یعنې کله چې سطحه مخامخ جنوب ته پرته وي دا فورمول بیا موږ هغه وخت استعمالولی شو. که چیرې سطحه جنوب ته مخامخ نه و پرته یا څه کوږوالی یې درلودی یا د ایسټ طرف ته یا د ویسټ طرف ته نو موږ بیا مجبور یو چې د دې فورمول څخه بیا استفاده وکړو. راځو شیډو ډیټرمینیشن ادامه لري. اوس غواړو چې دا پیدا کړو چې اورهینګ یا د دغه پیک اندازه باید څومره راسي تر څو دغه سایه مینیمم وي په ژمي کې. فرضاً په ژمي کې لمر کښته کېږي، د لمر وړانګې باید ټولې داخلي شي. ګوره یعنې دلته چې وګورو تر دا ځایه پورې ټولې د لمر وړانګې یعنې نور خو نو کښته هم دا د لمر وړانګې سته ټوله کلکین ته داخلېږي. یعنې دلته که وګورو سایه مینیمم باید راسي، یعنې هېڅ کلکین باید په ژمي کې سایه نه وي، ټولې وړانګې ورته داخلي شي. خو په ژمي یعنې دا په داسې حال کې چې ډیکلینیشن تر صفر کم یې موږ ژمي ته ځو. کله چې بیا ډیکلینیشن تر صفر اضافه دوبی حالت وي په هغه حالت کې موږ باید مکزیمم سایه ولرو. یعنې که چېرې وګورو لمر که چیرې پر دې نقطه باندې ولګېږي راځي دلته د لمر وړانګې لګېږي، یعنې هېڅ باید پر دغه کلکین باندې د لمر وړانګې ونه لګېږي، ټوله کلکین باید سایه وي. یعنې په ژمي کې باید سایه مینیمم وي، هېڅ سایه باید پر کلکین را نه سي، ټوله د لمر وړانګې ورته داخلې سي. خو په ژمي کې باید پیک داسې ډیزاین شوی وي چې په دوبي کې البته یعنې پیک باید داسې ډیزاین شوی وي چې په ژمي کې ټولې د لمر وړانګې ورته داخلي سي، سایه یې مینیمم وي، او په دوبي کې بیا ټوله کلکین باید سایه سي، هېڅ د لمر وړانګې باید کلکین ته داخلي نه سي. نو د دې دپاره موږ داسې یو فورمول لرو چې وای مینیمم مساوي کېږي زید کوټینجنټ د لیمدا منفي ډیکلینیشن. زید مو دغه د اورهینګ اوږدوالی دی، کوټینجنټ د لیمدا دلته موږ ته د هغه سیمې لیټیټیوډ انګل ښیي، یعنې د هرې سیمې دپاره لیټیټیوډ ثابت انګل شته. او همدارنګه ډیکلینیشن په کم ډیکلینیشن کې ته غواړې چې د لمر وړانګې دي ورته داخلي سي کوټې ته یا اتاق ته. راځو په همدې شکل باندې دلته په کم ډیکلینیشن کې بیا ته غواړې تر څو د لمر وړانګې ورته داخلي نه سي، یعنې په دوب کې نو بیا موږ کوښښ کوو چې ورته داخلي نه سي. دلته موږ د وایو قیمت لرو، وایو مو د دغه اورهینګ څخه بیا د کلکین تر پای پورې دا مو د وایو اندازه ده، او د وای دوه اندازه چې د کلکین او د اورهینګ ترمنځ څومره فاصله ده دا بیا د وای دوه اندازه ده. دا عموما د اورهینګ یو څه تر د کلکین یو لږ لوړ راځي، دا چې هر څومره لوړ وي په هغه اندازې ته یې موږ وای دوه وایو. اوس راځو یو مثال یې راکړی دی، یو کلکین دی چې جنوب طرف ته مخ دی، د وایو او وای دوه ترمنځ تفاضل یې راکړی دی چې 2 متره دی، یعنې خپله یې نه د وای دوه قیمت راکړی دی نه د وایو قیمت راکړی دی، بلکې د دوی ترمنځ تفاضل دی. تفاضل یعنې اصل کې موږ ته د وینډو هایت راکړی دی هغه 2 متره دی، ځکه د وایو څخه چیرې موږ وای دوه منفي کړو موږ ته خپله د وینډو هایت په لاس راکوي، لوړوالی یې جګوالی په لاس راکوي. 2 متره کلکین یعنې په اصطلاح باندې موږ لرو. اوس راته وایي د دې دپاره چې د لمر وړانګې په مکمل ډول ورته داخلي سي تر فبروري تر 15 پورې وایي د لمر وړانګې باید ټولې ورته داخلي سي، ځکه جنوري فبروري تر فبروري پورې لا یخ شته، ټولې وړانګې باید ورته داخلي سي. بعد له هغه څخه کله چې مۍ میاشت ته رسېږو د مۍ 15 مۍ نو بیا وروسته جون جولای شروع کېږي، یعنې د مۍ تر 15 پورې
د مۍ د 15 بعد باید هیڅ وړانګې ورته داخلي نه شي. فرضاً د ورځې موږ خپل ورته ټاکلی شو، لکه دوی فرضاً فبروري 15 ټاکلې ده، زه ورته وایم چې یا د فبروري 15 دلته بیا هم یخي، خو هغه د فبروري 20 او 30 هره ورځ زه ورته ټاکلی شم. فرضاً د فبروري تر 10 پورې چې د لمر وړانګې ورته داخلېږي دا وټاک ده، خو دوی اوس د فبروري 15 دلته ټاکلې ده. همدارنګه دلته بیا د مۍ 15 ټاکلې ده. د مۍ د 15 څخه نور باید د وړانګې ورته داخلي نه شي، یعنی هیڅ وړانګې نور باید کلکین اتاق داخله نه شي یا پر کلکین باندې ونه لګېږي. او همدارنګه بیا د فبروري تر 15 پورې بیا ټولې وړانګې باید پر ولګېږي. نو وایي تاسې د اورهینګ یا د دا پیک اوږدوالی پیدا کوي. همدارنګه دا پیدا کوي چې دا باید څونه د دا کلکین څخه لوړ وي. په داسې حال کې چې دا سیمې دپاره لټیټیوډ راکړی دی 40 درجې دي. نو د لیمدا قیمت دا دی معلوم دی 40 درجې. لومړی د فبروري 15 دپاره کله چې دا محاسبه ورته وکړو، یعنې دا ګراف په اساس باندې که ورته وګورو دا 40 ورځ کېږي. او د مۍ 15 ته که بیا وګورو هغه بیا 135 ورځ کېږي. نو دا راته معلوم شو. اوس یوازې غواړو زید پیدا کړو. راځو د ورځو تعداد یعنې فبروري 15 مو پیدا کړل چې کومه ورځ کېدل، د هغه دپاره مو ډیکلینیشن دا د محاسبه کې ډیکلینیشن دپاره مو مخکې فورمول ویلی وو. هغه فورمول په اساس مو ډیکلینیشن محاسبه کوي چې -14.13 درجې دی. دا رقم مو د مۍ د 15 دپاره پیدا کړي ډیکلینیشن چې هغه 13.15 درجې کېږي. راځو اوس فورمول ته. موږ ویل چې په فبروري کې باید مینیمم سایه وي، یعنې هیڅ تقریبا باید سایه را نه شي پر کلکین باندې، مینیمم یعنې تقریبا 0 ته نږدې. خو په مۍ کې باید بیا ټوله سایه وي، یعنې ټوله کلکین باید سایه مکزیمم سایه راشي، هیڅ د لمر وړانګې پر کلکین باندې ونه لګېږي. نو راځو وایي مینیمم ته به ولیکو چې وایي فبروري زید کوټنجنټ د لیمدا منفي ډیکلینیشن دا مساوي کېږي په وایي 2 سره، یعنې دلته یوازې دغه د وایي 2 برخه سایه ده په ژمي کې. نور د لمر وړانګې دا دي ټول تر دغه ځای پورې ورته داخلېږي، یعنې سایه چې راغلې ده هغه یوازې پر دغه اندازه باندې سایه کېږي. ښه راځو د دې دپاره چې د مۍ د میاشتې دپاره هم کار وکړو، همدا فورمول لیکو. دا بیا مساوي کېږي په وایي 1 سره، ځکه وایي 1 مو بیا ټوله یعنې د کلکین تر پایه پورې ټوله باید سایه وي، هېڅ وړانګه ورته داخله نه شي. راځو د دې دپاره یعنې دلته موږ وایي 1 وایي 2 لرو، د دې دپاره به ولیکو چې دلته وایي دغه فورمولونه دواړه سره دغه کوو، یعنې دا خوا چې مو یو وایي 1 د وایي 2 سره منفي کوو، دلته به دا مساوات دا خوا به هم د یو بل څخه تفریق کوو. خو بالاخره د زید قیمت چې موږ غواړو په لاس یې راوړو، د زید قیمت دپاره موږ په فورمول په دې شکل باندې اوس لرو چې دلته وایي تقسیم پر کوټنجنټ د لیمدا منفي ډیکلینیشن د مۍ منفي کوټنجنټ د لیمدا منفي ډیکلینیشن د فبروري. دلته وایي قیمت راکول شوی و چې 2 متره و. نور نو دلته د لیمدا قیمت هم لرو چې هغه 40 درجې و، هغه لټیټیوډ یې راته ښووی. ډیکلینیشن مو د مۍ دپاره هم پیدا کړی و، د فبروري دپاره مې هم پیدا کړی و. دا چې دلته قیمتونه کښېږدو د زید قیمت مو 1.12 متره کېږي، یعنې د دغه اورهینګ اوږدوالی باید 1.12 متره راشي. او د دې دپاره چې اوس بیا دا وایي 2 قیمت پیدا کړو، یعنې چې دا باید څونه د دا کلکینه لوړ وي. کله چې د زید قیمت پیدا شو راځو دا به دلته کښېږدو، نو کولی شو اوس د وایي 2 قیمت هم ځینې را پیدا کړو. د وایي 2 قیمت 0.4 متره راغلی دی.